طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحج. ولكل أمة جعلنا. وصلى تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم توي دا قربانيان صرف استا امت كنا بلکې دا مخکنا را روان دي. ولكل أمة دا پاره د هر امت جعلنا ګرځولي مونږه چې مخکې تیر شوی دي څه شی من سکن تویول د وینو یعنی د قربانی عبادت لیذکروا د پاره چې یاد کړی شي اسم الله نوم د الله تبارک وتعالى على ما پارسارو باندې رزقهم چې ورکړي مونږ دی لرا من بهیمة الانعام د بی زبانه د چارپایاونه من بهیمة الانعام معنا د بی زبانه چارپایاونه فإلهكم پس اله استاسو چې دی الله و اله واحد اله یو دی ګوره شریک نشتا ورسره فله پس دی الله تبارک وتعالى لرا اسلموا گردن نهاد شي تاسو غاړه کې دی الله تبارک وتعالى تا وبشر المخبتين زره ورکه تاسو المخبتين منا عاجزي كون كلرا المتواضعين عاجزي كون كلرا يا مخلصين لرا چاکی چې اخلاص وي دا مخلصين دا عاجزي كون کی سوق دي الذين دا کسان دا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله نوم د الله یاد کړی شي وجلت من خافت یریږي قلوبهم زلون دري وجل هغه یری ته وي چې اندامونو باندې اثر وي والصابرین او زیر ورک صبر کون کولرا پس شي باندې بل جننه د جنت پس شي باندې چې صبر کې علامه پاغه تکالیف باندې اصابهم چې رسیدلی وي دی لرا دارنګ والمقیم الصلاه زیر ورک قائمون کو د منزل را د جنت دارنګ زیر ورک مما دا سره هغه چاله را و مما بعضی دغه مالونه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دی لره ينفقون خیرات کوي دی لره هم زیر د جنت ورکا والبدنین مراد اوخان دا اوخان الله وای یا مراد بعضی مفسرین وای مراد تنه غواګانی هم دي والبدن دا اوخان او دا غواګانی جعلناها ګرځولي مونږ دی لره لکم تاسو لره من شعائر الله من د الله د دین د نخونه ګوره کوم یو اوخان چې حرم تروان کړی شي لکم تاسو د پاره فيها پدې کې خیرون ډېر خیر دی د قرباني د دې سارو کې فذكروا پس یادوي تاسو اسم الله نوم د الله تبارک وتعالى علیها پدې باندې پدې سارو باندې خاص کر اوخ باندې صواف چې ولاړوي پدریخ په باندې صواف معنا چې ولاړی پدریخ په باندې یو خپ مولا تړلې د حلالي په ټیم کې نحر چې کویا یو ذبح غواګان و غیره پدې کې دا مسنونه طریقه ده صحیح طریقه او یو نحر افضل او غوره په وخت کې نحر دی چې په ولاړه طریقه باندې حلال کړي شي وړوګان کم کتلې وي نو یادوي تاسو نوم د الله پدی باندې صواف منا چې ولاړوي پدریخ په باندې یو په مورله تړلې وي رب کریم فرمایي فاذا وجبت کله چې ولګيږي جنوبها خونه د یعنی وجبت سقطت پریوزي جنوبها پاړه اړخ پل باندې بس فکلوا پس خوراک کوي تاسو د ذبح نه بعد وي منها دلینا د سارونه واطعموا ورکوي تاسو د دینا القانع قانع عام فقیر ته ویل کیږي صبرناک فقیره چې سوال نه کوي او یو قول دا چې ملګری استاوي راشي ملاقات د پر دلم ورکا والمعتر مراد سائل دی سوال کون کی ورکوي دی سوال کون کی لره والمعتر سوال کون کو لره رب کریم فرمایي بل ذکی واما السائل فلا تنهر سوالګر بنه رټي كذلك لك سرنګ چې دا بیان شو كذلك هم دا غرنګ سخرنا مسخر کړي دي مونږه هادي څارو لرا ان تابع کړي دي مونږ څارو لرا لکم تاسو لرا لعلکم دې د پاره چې تاسو
تشکرون شکر وباسئ د الله تبارک وتعالی شکر ادا کیا. لوی شکر دا دی چې د الله نوم پې یاد کړه د حلالې په وخت کې. اوس په دې آیت کریمه کې رد دی د جاهلیت پر رسم او رواج باندې. جاهلیت کې دا رسم رواج و چې دا وینې به په کورونو کې شیندله، د هغې رد کوي، د جهالت رد کوي باری تعالی. لن ینال الله هرگز به ونه رسیږي الله تبارک وتعالی لحومها غوښې د دې سارو ولا دماؤها نه وینې د دې سارو نه رسیږي د الله ته. په دې باندې الله څه کوي؟ دا نه قبلوي الله، ولکن لیکن ینالوه رسیږي الله تبارک وتعالی ته التقوا تقوا اخلاص. ستا په زړه کې چې اخلاص دی هغه الله ته رسیږي. په غوښو باندې الله څه کوي؟ ولکن لیکن رسی ینالوه رسیږي الله تبارک وتعالی ته التقوا تقوا منکم ستاسو نه. ستاسو زړونو ته ګوري چې ستاسو زړه کې اخلاص شته، تقوا شته. کذالک همدغه رنګې سخرها تابع کړي الله تبارک وتعالی لکم تاسو لره دا څاروي لتکبروا الله د دپاره چې تکبیر بیان کړي د الله تبارک وتعالی عند الذبح د ذبح په وخت کې الله اکبر باندې حلال کړي دا علی ما په هغه څه باندې هداکم چې هدایت یې کړی تاسو ته په واسطې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وبشر المحسنین زیری ورکړئ محسنینو ته، نیکو کارو ته، ښایسته عمل کوونکو ته د جنت. ان الله یقینا الله تبارک وتعالی یدافع دفاع کوي عن الذین دا کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی څه شي دفاع کوي؟ ضرر د مشرکانو. ان الله یقینا الله تبارک وتعالی لا يحب محبت نه کوي کل خوان هر زیات خیانتګر سره، کفور منه هر زیات ناشکر سره چې کافر شو دې سره محبت الله تبارک وتعالی نه کوي. اذن اجازت کړی شوی دی. اوس اول آیات چې جهاد باره کې نازل شوی دی دا آیت دی، فرضیت د جهاد اولنی آیت دا دی. اذن اجازت کړی شوی دی للذین د پاره د هغه مؤمنانو یقاتلون چې قتلولی شي دي، یعنی کافرانو د لاسه قتلولی شي، دې ته اجازت کړی شوی دی د جهاد. بانهم په سبب د دې ظلمو چې ظلم کړی شوی دی سره، یعنی مظلومین دي، مظلومان دي دا. وان الله یقینا الله تبارک وتعالی علی نصرهم په مدد د مؤمنانو باندې لقدیر خامخا قادر ذات دی. الذین دا مظلومان څوک دي؟ اوس مظلومان ښیي تاسو ته. الذین کسان اخرجوا چې ویستلی شوي دي من دیارهم د کورونو خپلونه بغیر حق منه بلا جرم بغیر د جرم نه. وما سبب الاخراج اس سبب نو د ویستلو سبب دا الا مگر ان یقولوا دا چې دی ویل با دي مؤمنانو ربنا رب زمون چې دی الله والله دی په دې خبره باندې استلی شي د کورونو نه. نو رب کریم فرمایي ولولا دفع الله الناس کچره نه دفع کول الله تبارک وتعالی دی خلق لره دلته حکمت القتال دی. دا مجاهدین چې جنگ کوي دا څه دپاره کوي الله وایي ګوره که دا مجاهدین نه وی نو یو عبادتګاه به هم نه و بچ شوی، د یهودیانو عبادت به هم نه وی بچ شوی، د نصرانیانو د صابئینو دا ټول عبادتګاهانې به وران وي. کله یو ته غلبه الله ورکوي کله بل ته دا عبادتګاه ساتي باري تعالی په دې باندې. نو دا کمال د مجاهدینو دی چې نن لګیا ته په مدرسو کې مولانا صاحب درسونه کوي، دارنګې دا دین مرکزونه چې بچ دي دا د مجاهدینو کمال دی. ګوره ښه ولولا دفع الله کچره نه دفع کړي بری تعالی نه دفع کول بری تعالی الناس د خلق له بعضهم بعض د دین بالجهاد په جهاد سره ببعض بعض نور الله لهدمت معنا لخربت خامخابه خراب کړي شیو یا وران کړي شیو یا خامخابه نړولې شیو. دا مختلف ټول یو معنا دی، مختلف جبو کې ویم چې پوي شي څه شي به نړول شیو. صوامع معنا ګرجې د عیسایانو، عبادتګاهونه د عیسایانو د نصرانیانو، وبیع او کنیسې د یهودیانو، وصلوات او عبادتګاه د صابئینو. اصابین چې د یهود او نصرانو زمیلان کړي ځان ته وډله جوړ. یا بعض مفسرین دا هم وصلوات مراد کنیسې د یهودیانو اخلي، یا کوټې د عبادت د مجوسیانو دا به وران کړی شي. و مساجد خاص کر مسجدونه د مسلمانانو یذکرو چې یادولی شي فیها په دې مساجدو کې اسم الله نوم د الله کثیرا ډېره
ولینصرن الله خامخا په تاکید امداد بکی الله تبارک وتعالی من دا چا سره ینصره چې د امداد کوي د الله سره یعنی دین د الله سره امداد کوي مطلب دا دی ان الله یقینا الله تبارک وتعالی لقوی خامخا قوی ذات دی عزیز زورور ذات دی په انتقام باندې انتقام اخلي اوس دا څوک دی چې دین د الله سره مدد کوي هغه څوک چې مدد د دین د الله سره کوي هغه مجاهدین دي الذين دا مجاهدین کسان دي امکناهم کچره زی ورکو مونږ دی لره یعنی واک مو ورکو یو ملک مو ورته ورکو فلارض پزمکه کې اقاموا الصلاه قائمي منزل لره واتوا الزکات ورکی زکات لره و امر کوي دي بالمعروف پنیکو کارونو باندې ونهو منکی خلق لره عن المنکر د ناروا کارونو نو مجاهدینو کې ګوره دا صفات دي او فاسقانو کې چې فاسقان حکومت وي دا صفات پکې بیان نه ګوره نهی عن المنکر نه کوي امر په معروفات باندې نه کوي ولله خاص الله لرا عاقبت الامور اخری انجام د کارونو دی عاقبت د امور دی چې اخرت دی واستسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په آیاتونو کې وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَچَرِدي تکذیب کې استاینه تا تروجن غړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تحزن بذلك پدې باندې خفکیګما فقط په تحقیق سره کذبت تکذیب کړي شو قبلهم وړاندې د دینه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام تکذیب کړو چا تکذیب کړو د نوح علیه السلام تکذیب کړو وعادنا قوم د هود علیه السلام تکذیب کړو د هود علیه السلام وثمود او د صالح علیه السلام هم تکذیب شو ثمودیانو وقوم ابراهیم قوم د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام تکذیب کړو وقوم لوط قوم د لوط علیه السلام د لوط علیه السلام تکذیب کړو په دې باندې تخفکیږي مګر چې ستاد زمانه کافران ستاد تکذیب کوي نه تا دروغجن غړي نه مخکې پیغمبران هم داسې دروغجن ګڼل شي قومونه واصحاب مدین او اهل د مدین د شعیب علیه السلام تکذیب کړو وکذب تکذیب کړي شو موسی د موسی علیه السلام فاملیتو پس مهلت ور کړو ما غیلر الله وی للکافرین د پاره د کافرانو مهلت ورکو بیا ما ثم باخذتهم ونی والمادی لرا پازاب باندې لک سوچو ک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فكيف كان سرنګ دی نکیر معنا عذاب ورکول زما یعنی تغییر زما پازاب کې ډیر بدو وعید شو فكأي من قرية كم خبري بمعنى تكسير دير د اهل د قريونا اهلكناها هلاك كريم غيلرا وهي وحال دا دي و دا قري ولا دا خلق ظالمت ظلم كون كي اهل دا دي ظلم كون كي فهي پس و دا قري دا خاوية پريوتي دا قري پريوتي على ديوالون دا دي خاویه منا پریوتی دیوالونه د دي على وروشها پچتونو باندې وبئر معطله منا وكم من بئر معطله او ډیر د کویانونه الله وي معطله معطل پر خود شوی دي معطل منا شړ پر خود شوی دي وقصر نو ډیر د قصرونه مشید منا چې چونه کړي شيونه مشیدن د چونه کړي شيونه یا منا طويل لوړ اهل د دې هلاک کړي شوی دي وګوره څنګه قصرونه یو خسته اهل هلاک کړي شو نو دیمه کې والو د قریشانو ته وې دي د غین عبرت ناري سمره خسته بنگلی ته نه پاتې شو اهل د قریمه هلاک و دي ګرځيږي پر قریو باندې افلم يسير یا ندي ګرځي دي په الارض پر ازمکه کې یعنی معنی دا و دي ګرځيږي و دي ګوري دا قریه فتكون پشیب دلر لهم دلر قلوب زړه داسې زړه بشي یاقلون چې د عقل نه به کار واخلي به په دې زړه باندې چې دا قریه وګوري اوازان یا شیدی لره غوګونه يسمعون چې واوري به په سبب د دې غوګونو باندې نصيحت واوري فإنها پس یقینا شاندار یعنی قصه دادا لا تعمى نړندېږي الابصار سترګې د نظر نه ولكن تعمى لیکن راندشي القلوب زړونه التي غزلنا في الصدور چې پسینو کې دي د لیدو له حق نه بیانون نظر خدار چړون نه وي غزړلون وي چې پسینه کې رب کریم فرمای ويستعجلونك دي جل غوړستانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالعذاب عذاب ولن يخلف الله هرگز بمخالفت نکړي الله تبارک وتعالى وعده ودواده خپل د عذاب وعده خو ورځي پاتې دي ورته وان يوما يقينا يورز يعني وان يوما من ايام العذاب دورز د عذابنا
عند ربک پنیز در ربستا دی چې غواړي جلد دغه عذاب عند ربک پنیز در ربستا که الف سنتنا پشان د زرو کالو دا یو ورځ دی غواړي جلد مما دغه سنه تعودون چې شمارئ تاسو وکای من قريه ډیر د اهل د قریونه د کلونا املیتو مهلت بورکم آغی لرا اللہ تبارک و تعالی ولها غیلرا وهي د اهل د قری ظالمتن ظلم کون کیو ثم باخذتها ابنی والمغی لرا پازاب بانی ویلی خاص مالنا المصیر منا مرجع دارات للدی اللہ لورتل دی و حساب کتاب بکی اللہ تبارک و تعالی